بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز خوږو او ډیرو درنو عزتمندو کتونکو دا وخت په بریکوټ کې ولاړ یو. صابر کم چې د ګرتۍ سره تعلق ساتي دغه د کتاب مخکتنه وشوه، په هغې کې ډیرو شاعرانو، ادیبانو او ورسره سیاسي او سماجي مشرانو شرکت کړی. په دغه غونډه کې محمد ګل منصور صاحب چې دی هغه هم شرکت کړی او د هغه سره د دغې غونډې په حواله خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام ورحمت الله. تاسو ته جی تحصیلي بریکوټ ته په راتلو هرکلی او پخیر راغلی وایي. مننه، خوشحال اوسئ. دا راته ووایه چې نننۍ چې کومه غونډه وشوه چونکې ستاسو تعلق د ادب سره دی، نو په څه نظر ګورئ داسې قسمه غونډو ته؟ نو داسې غونډه چې کومې دا روایتي را روانه یو پښتنو کې او وخت په وخت باندې کېږي. کله چې هم د یو شاعر کتاب چاپ شي، د هغه تاثرات، د هغه فکر ولس ته وړاندې شي، دغه مخکتنې شاعران کوي. بهرحال نن د صابر احمد صابر صاحب د کتاب مخکتنه چې کومه، نو دغه مخکتنه خو ډېره ښکلې په دې وه چې ډېر ښه مشران ورته راغلي وو. د سوات د پښتو ادب چې کوم لوی نومونه دي هغه ورته ټول راغلي وو. نو واقعي ډېره مزه یې وکړه، ډېره ښکلې، او خدای دې وکړي چې دغه کاروان روان وي. د یو شاعر دپاره چونکې یو شاعر چې دی هغه خپل لیکل کوي او بیا خپل کتاب ولیکي، نو د مخکتنه چې دا د هغه په شاعرۍ کې څه کردار ادا کوي؟ د هغه حوصله افزایي چې دا هغه چوتۍ که نه، په هغې کې څه کردار ادا کوي؟ نو لازم خبر ده چې د هغه حوصله افزایي اوچتېږي. د هغې نه پس نور شاعران چې کوم ادیبان لکه تا نن ولید تنقید هم وشو په املا باندې، په کتاب په اسلام وشوه. نو د هغې نه دغه زده کړې هم کوي. شاعر چې کله دغه کتاب چاپ شي، نو هغه مخکتنې نه د هغې نه هغه بلا زده کړه هم کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی خلک هم راټول شي، نو د هغوی ته پته ولګي چې دا کتاب چاپ شوی دی، نو هغه خلک یې ویسي هم د ځان سره. منصور لالا، تاسو د ادب سره ټچ یو نوم لرئ په دې نړۍ کې، نو تاسو څه ګڼئ چې یو ښه شاعر جوړېدو دپاره چې دی شاعر له څه کول پکار دي؟ ښه شاعر یا شاعر جوړېدل دا خو شاعر پیدایشي وي. هغه روغانی بابا وایي شاعر پیدایشي وي، شاعر جوړېږي نه، شاعر جوړ شوی راغلی. خو بیا د هغه فالش کېدو دپاره لازم خبره ده چې هغه ښه کتابونه وګوري، په خپلو اصنافو باندې، په خپلو نور چې کوم د خپلې ژبې کومې ټکي وي، د املا وي وغیره وغیره، چې هغه هغه صحیح زده کړي او په هغې باندې ځان پوه کړي، نو بیا لا ډېره ښه وي. تاسو زیات تر کم چې د ادب سره ټچ خلک دی، نو هغه بیا په اخیره کې د غریبۍ ښکار شي که نه، نو تاسو د حکومت نه څه غوښتنه کوئ که نه، یا تاسو په خپل منځ کې داسې څه غونډې کړې دي چې د هغې نه تاسو ته څه معاشي پیدا؟ د حکومت نه صرف زما یوه غوښتنه ده، هغه دا ده چې موږ دې صرف په ارام پرېږدي. زموږ حق دی نه وایي، موږ چې کوم ځانه په خپله زموږ چې څه اکټیویټیز دي یا په خپله زموږ سوچ چې کوم دی، چې معمولي خبره کوي پلان کې ځای ته راشه، پلان کې ځای ته راشه، نو صرف لیکوال دی آزاد پرېږدي. نور به حکومت څه ورکړي؟ دا خو ځانه غریب دی، عاجز دی، دیو به څه پیسې، دیو به څه کاري، او دیو به څه شاعر له ورکړي. دویمه تا چې وایي چې شاعر غریب وي، نو شاعر خوښۍ هم غریب وي. چې غریب نه وي شاعر نشي کېدی، ډېر کم به داسې وي. غریب نه، ملنګ عاجز چې وي که نه، نو دغه به وي چې هغه شاعر خامخا ظاهره خبره ده چې دی به ملنګ وي، نو هغه به چې کوم دی نه شاعر وي. هغه ملنګانې که نه کم چې په باباګانو کې ناست او هغه که نه دا بل ملنګ نه، مطلب چې پښتو ژبه چې کوم دی نو دا دغه نه خوښوي، غرور نه خوښوي، فضولیات نه خوښوي. که ته د پښتو ریپورټر یې که نه، خو چې د دې سره مخلص نه، نو ته به هم داسې په ډېر خراب حالات کې مرې او ډېر غربت سره به ښکار کېږي. پښتو ژبه هر څوک نه قبلوي، او نه پښتو ژبه چې کومه ده چاته محتاجه ده، نه ماته محتاجه ده، نه بل ته. بغیر د سرکاري سرپرستۍ نه هغې چې دی دومره سفر کړی چې د پښتو په ادب کې چې دی، د پښتو کتابونو کې د پښتو کې یو شی داسې نه دی پاتې چې هغه دغه ده. نو زموږ ژبه ډېره مالداره ده، هغې ته چاته ضرورت نه لري، البته زموږ ته ضرورت دی. پیغام ورکول پیغام خو دغه دی زما چې ټول مینه، امن او تعلیم، خپل اتفاق د یو بل سره دی چې دی اوږې ښکته کړي، او دا دی دغه وکړي. ډېره مننه خوږو کتونکو. دا محمد ګل منصور صاحب چې تاسو دغه خبرې اترې واورېدې. یقینا پښتو ژبه چې دا زمونږ مورنۍ ژبه ده، او د محمد ګل منصور صاحب د خولې هم دغه وینا ده چې زمونږ دې ته ضرورت دی، د دې مونږ ته ضرورت نشته. نو انشاءالله چې څومره هم زمونږ نه کېږي، مونږ به د دې خپلې ژبې دپاره منډې ترړې وهو، مونږ به ستونزې کوو، هلې ځلې به کوو، او دا خپله ژبه چې ده انشاءالله دا به قایمه او دایمه ساتو. یو بل پروګرام پورې خپل روح شهاب خان له اجازت ورکوي. تلو الله پامان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।